والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. لكم ذلك والأزهر أنه غير مصروف. مولانا دا خبر ذهن کې اوساته چې تاسو کافیه کې دا ویلني چې غیر المنصرف ما فيه علتان من تسع او واحد يقوم مقامهما وهي عد ووصف وتانيث الى اخره. ايو پکې الف نون مزيدتين دي من قبلها الف وهذا القول تقريبا. دا مسله ویلې چې غیر منصرف دي ته وایي چې په هغه کې د اسباب او د منع صرف نه دوه سبب دا چې په کومه کلمه کې موجود شي بغیر منصرف او حکم ولا کثرت ولا تنوین ایمانه کسره او تنوین ناراضي. وجه دا چې په کومه کلمه کې دا موجود شي نه د فعل سره مشابهت راشي په وجود د فرعیتینو کې. فعل کې دو فرعیت دي، یو مشتق د مصدر نه یو محتاج فاعل ته. نو دې کې چې دا دو سبب راشي نه دیم دا غي سره مشابه شي. په فعل خو کسره او تنوین ناراضي، نه چې په فعل باندې کسره او تنوین ناراضي نو په غیر منصرف به هم کسره او تنوین ناراضي. دویمه دا خبره د خیر ازده کوي هدایت. دویمه خبره دا ازده کوي چې بعضی اسبابو کې داسې سببي چې هغه قائم مقام د دوه وي، چې هغه قائم مقام د چا وي ده. مثلا جمع منتهى الجموع، الف ممدوده، داسې چې قائم مقام د دوه سبب وي. او درېمه خبره دا ازده کوي چې الف نون مزیدتين که چرته دا په اسم کې وي فشرطه العالمیه، او کدا چرته په صفت کې نو بیا د علماء کرامو اختلاف دی. څوک وایي چې انتفاع د فعلانی وایي، څوک وایي وجود د چا وایي د فعله. نو انتفاع د فعلانی او څوک وایي وجود د فعله. مؤنث په وزن د چای د فعله. دا دواړه خبرې دا یو حیثیت لري. دا چې څوک انتفاع د فعلانی نو تابه پکې نه وي، او چې څوک وجود د فعلانو هغه مو چې تیبه پکې نه. ولی دا د دې وجه نه چې د الف ممدوده د حمراء سره د مناسبت قوي شي. التتا ناراضي دلته ناراضي، نو چې دا مناسبت قوي شو دا غیر سره نو دا به سبب د غیر انصراف وي. نو که په اسم کې په شرط العالمی یا که صفتی نو بیا به انتفاع رچای د فعلانی. څوک وجود د فعله نو چې مؤنث په وزن د فعله راغی خو تا را نغله کنه، او چې انتفاع د فعلانی رااله یعنی فعلانتون مؤنث را نغی خو تی را نغله کنه، حرف تا را نغله کنه. د دوانو مقصد یو دی چې حرف تا پکې ني. وجه دا ده چې مناسبت تعریف ته حمرا سره مضبوط شي. وی الله. اوس دا لفظ رحمان، رحمان خدا سی او لفظ ته چې داغي مؤنث د سره راضی نه په فعلانتون سره راضی او نه په فعلا سره راضی. اے مؤنث راضی نه، نو چې نه راضی نه په فعلا سره راضی او نه په فعلانه سره راضی، نو نه په فعلا سره راضی او نه په فعلانه. اوس من رحمان ته چې وګورو نو دا منصرف دی او که غیر منصرف دی. چې څوک وایي انتفاع د فعلانه پکار ده نو فعلانتون سره خدا ناراضي، مؤنث فعلانتون ناراضي، نو باید داسې شي غیر منصرف شي. او چې څوک وایي
چې الف نون مزیدتین په صفت کې وي نو وجود د چا به د فعلا، نو وجود د فعلا خو نشته، نو عنده شرط نشته، نو باید منصرف شي. نو د دې وجنه په کافیه کې ویلې شوی دی ومن ثم د دې د وجنه اختلاف راغله په مثل د چا کې د رحمان کې او غدو زینو کې نو ندمان او سکران آئی کسی شی نشته، اختلاف نشته. یو کې انصراف ته بلکې عدم انصراف ته، او پر رحمان کې احتمال لري انصراف او د عدم انصراف. دیزه پورې په خبره باندې ورسې دی کنه جی پوه نشئ. نو دیر ازی والازهر و ازهر دار چه انہو دا رحمان منصرف تے که غیر مصروفین و ان حضر اگر که من دے اختصاص دا و ان حضر اختصاصه بالله ان یکون له انا یکون له مؤنث فوزن دا فعلا یا دا فعلانه، یعنی اظهر دارا چې دا منصرف نه دی. اگر که من دی سمن دی د وجر اختصاص تدنه په الله پورې سمن دی ان یکون له چې شي د لپاره سو مؤنثن د لپاره مؤنث نشي کېدل، په فعلا سره نشي کېدل او په فعلاناتو سره هما چې فعلا سره ناراضي نو دا فعلا والا شرط موجود نشو نو منصرف پکار دی. چې فعلانی سره ناراضي نو غیر منصرف پکار دی. اگر کدا سے خبره ده د دې مؤنث نه فعلانه راضي او نه خو موږ دا نه وایو چې انتفاع د فعلانی پدې کې ده نو بس دا د غیر منصرف شي یا وجود د فعلانه نو بیا رسی شي دا غوجو تمنګ نه ګورو، دې ته ګورو چې الحاقا له بما هو الغالب فی بابی. په دې باب کې غالب ده چې دا رسی شي غیر منصرف، دا رسی شي منصرف ته کې غیر منصرف ته. اظهار دار چې دا غیر مصروف دا منصرف نه دی، اول منصرف نه دی زکه چې ولی غیر منصرف ته او منصرف نه دی الحاقا له بما هو الغالب فی بابی. په دې باب کې چې کوم غالب خبره ده لکه عطشان باب کې دا عطشان باب دی رحمان عطشان دې کې غالب غیر انصراف دی. غالب څه شی دی؟ غیر انصراف. نو دا الحاقا له بما هو لا غالب. ځنه خلک وی فعلا سوال لسو زینو کی راضی نور ټولو کې انتفاع. نو به هر حال لنډه خبره دارا چې دا غیر مصروف ذکر د لپاره مؤنث نه فعلانه تنشته او نه فعلاشته و الحاقا له بما هو الغالب فی بابه پدې باب. وانما خاص تسمیه بهذه الاسماء پدې اسماء دیجه پرور رسیدې تاسو په خبره اوس تی تسمیه کې سو نمونه ذکر دي. یو پکې الله دی، یو پکې رحمان دی او بل پکې تصد رحیم. او دا بعد استعانت تپاره ده بسم الله. نو معنی دا ده چې الله مستعان دی، مستحق د دې دی چې د دنه مدد وغوښتل شي. دا خبره مونږ ولی کو، دا خبره مونږ ذکر کو چې دا بعد استعانت تپاره ده.
نو الله مستحق د استعانت ته، بسم الله مستحق د استعانت ته، دا مستحق د استعانت دی، دا یو حکم دی او دا یو مشتقی دی چې په دې الله موږ لګو، دا غي علت څه شی دی چې هغه مستحق د چاره د استعانت، دا غي علتونه یو درې خبرې دي. یو دا چې دا معبود حقیقی دی، دویم اداره چې دی ورکون کې د نعم او ټولو د عاجلن آجلن او جلیل او حقیر، دا ټول څوک ورکوي؟ الله. دا ټول څوک ورکوي؟ دا ټول څوک ورکوي؟ الله. اوس دا معبودون د چا نه معلومیږي؟ د لفظ الله نه. دا چې موتی د نعمتونو د چا نه معلومیږي؟ د غټو د رحمان نه. آیا د عاجل چې دنیا نه او عاجل واړه د چا نه معلومیږي؟ د رحمان. وانشوي نو درې نمونه دلته ذکر شو، الله رحمان رحیم والی. ځکه دا بعد استعانت ته نو معنا دار چې الله مستحق د دې دی چې خلق تینا مدد غواړي. ولی مستحق دی؟ لانه معبود. ولی مستحق دی؟ ځکه چې هو مولی النعم كلها. ولی مستحق دی؟ د دې وجه مستحق دی چې هغه مولی د نعمو دی، عاجلها حقیرها، هغه رحیم کې ورته سشوا اشاره. نو دا داسې شو لکه حکم چې په یو مشتقی ولګي او مبدأ الاشتقاق علت ته حکمي، زما خ عالم خوخي حکم دی، خ عالم زما خ عالم خوخي. نو دا خ عالم څه شی دی؟ دا مشتقی دی. خ عالم می خوخي دا حکم دی، خ عالم. نو دا علم علت ته دغه حکم دی، دا علم علت ته خوخی دی. نو دا رحمانیت دا رحم کول علت ته دی، دا د مستحق ته عبادت ته، دا علت ته دی چې مدد به هم د دنا غسلیش، مدد به هما. وانما بشک خاص شو تسمیه بهذه الاسماء، بچا بدی اسماء چی پتہ ولگی، چی پتہ ولگی عارف تا چی مستحق لئن یستعان به، چی مدد غستل شی پدا پا مجامع دو امورو کی. دا تاسو تویم لئن یستعان، دا یستعان زده کم تکی نمالومو ما من دا کم زده نمالومو چی دا بعد استعانت تا پا مجامع امورو کی، طول امورو کی. آغا سوکتے معبود حقیقی، معبود حقیقی دا چانا معلومی گی دا لفظ اللہ نا. الذي هاغا معبود حقیقی هو چه دغا معبود حقیقی مولد نعمو دے، ای معطیها ورکون کے دا نعمو دے طولو، عاجلی رحمان کا عاجلی نو رحیم، یا عاجل دا دنیا غٹ دا آخرت طول رحمان. جلیلی کا حقیری، جلیلہ بحسب الکیف، حقیر دام بحسب الکیف. خبر دوڑان دینا منگا کردی دا وی اللہ یو خبر تا با فکر کوئی. پرون سبق کے منگویلیو چه دا رحیم کا تتمه ور ردیف تی سنگا دی سوال داره چه عینی تتمه ور ردیف والین دی چه کت تتمه دی نا نکتا ما پرون نواری کت تتمه دی کت ردیف دی عینی تتمه ندا زکا چه دا رحیم دا سنه دا چې د رحیم نه په غیر رحمان سره کار نه پوره کیږي، خبره نه پوره کیږي. نه
دفع د وهم کیږي پر رحیم چې دا غټ به الله ورکړي نو دا واړه واړه به چرته وهم کېدی شي محض وهم نو ځکه کتت ما او کردید دا مې دلته یاد شو چې حقیرها رحمان کې د حقیرها ته اشاره ده او الته مونږ ویلو چې دا رحیم کتت ما ده نه تتمیم نه ده تتم نه ده ها کتت ما دا مسئله ختمه شو فیتوجه نو متوجه بشی بشراشره ای بتمامه ای بتمامه ای بنفسه دا شر مفرد شراشر جمع بتمامه الى جناب القدس دا اضافت صفت موصوف تا الى جناب القدس ایل مقدس جنابه آغا چی مقدس تے جناب دد طرف دد چی اللہ ویتمسک بحبل التوفیق امنگولی بولگی پرسید توفیق دا عبد مشغول بکی خپل سر او زڑا پس ذکر دا اللہ و استمداد بھی دا رب نبا مدد واری عن غیره دا غیر نا دا غیر پا مقابلہ کی با مدد دا چانا اخلی دا اللہ نا نیوزل بیاتا استا خبر عرض کو چه خاص و تسمیه پا سو اسماء دری چه پتو لگی چه عارف تا چه مستحق دلی چه مدد پیو غختلی شی آغا ذات پی چه آغا موصوفی پا صفات سلاساو یو معبودی یو ورکون کې د نعم وی هغه عاجل او عاجل رحمان کې ہوتا او جلیل او صا یا حقیره ٹھیک شو نو هغه عاجل او حقیره او ما مخکې ویلو کنه چې رحمان کې که زیادت په حسب الکم شي نو دنیا ته به شامل چاته نه دا عاجله ہے او که زیادت تے حسب السیشے شی کیف شی ٹھیک شو کہنے جی او اگا عاجل کے پاول تقدیر بانی با رحمان تبور کی اشارہ شی او که زیادت بے حسب کیف شی نو رحمان با دو دنیا واٹ جلیل او دا آخرت طول او رحیم با دا دنیا وارا آیت بسی شی شامل شی نو چه داسی شی نو متوجه بشی دا عبد بنفسه بتمامه جناب واجب تعالی و تقدستا او دیبا بیا منگولیو لگئی پر سید توفیقا او مشغول بکی دا اخپل سر و راس پا ذکر دا اللہ او استمداد بھی عن غیره دا چانا دا سمطلب مدد با پدالی او غیر د واجب نه په بل چا به مدد ناخلی ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی الله